وبارك وسلم وصلی علی رسول الله. زمونږه په تیر سبق کې شروع کړی و موږ په دې فصل کې با د استعاره بالکنایه او استعاره تخیلیه تعریف کړی او دا غي مطابق به خبرې کړي. وې دای په جدا فصل کې ذکر راوړل چې استعاره تخیلیه او استعاره کنایه یا استعاره مکنیه دا دوانه معنوي سيزونه دي ځکه چې دا فعل د متکلم دی. فعل د متکلم څنګه دی؟ یعنی په استعاره مکنیه کې ازمار دا مشبہ په ذکر نه ای دا مشبہ به په ذکر نه ای ته مشبہ ته دا په ذکر کې او پس لفظ لګي د تشبیه ور کې د مشبہ به سره دا تشبیه ور کول دا دغه کار دی دا پټول دا متکلم فعل دی. او یا پدای کې په استعاره تخیلیه کې د مشبہ به هغه لوازمات ثابتول وي د مشبہ د پاره نو دا اثبات دا هم فعل د متکلم دی. دا چونکه ځوانه معنوي سوچنه نو دا ځکه په جدا فصل کې ذکر کړه. به استعاره کنایه او استعاره تخیلیه دا څه ته وایي؟ نو استعاره مبنیه دي ته وایي چې فصلز لکه متکلم ولګي او د مشبہ به سره د مشبہ دغه کې د یو سیس تشبیه ورکی او بری کې د مشبہ ذکر کې او مشبہ به په کې ذکر دا لګي او د مشبہ به صفات د مشبہ به لوازمات د مشبہ د سفاره ثابت کی. نو بزرګ کې د تشبیه ورکول د استعاره بالکنایه او د مشبہ به دا دغه لوازمات ثابتول د مشبہ د پاره د استعاره تخیلیه ده. ریوانی پوښوي اره پر مثال ذکر کړه وې دل منیه انشبت اسفارها الفیت کل تمیمه لا تنفع نو دلګي منیه دای مشبہ ګرځول دا مرګ تشبیه ور کړی دا د سبع سره او سبع دنه دا درینده مشبہ به ذکر پکې نه لکړه صرف د مشبہ ذکر کړه ده پکې او د مشبہ به چې کوم لوازمات نکونه پنځه د ثابت کړي د مشبہ د پاره خوښوي. نو دا تشبیه ور کول استعاره بالکنایه ده او دغه دې نه دا ثابتول لري لپاره د ثابتول د سو ثابتول د نکونه لري لپاره د استعاره تخیلیه ده. بیا چې دا کم دغه چې دی دا کم څه دې لپاره ثابت کړي ده نو د دې لپاره به دا بیا کامل وي کمال به په دې باندې راځي یا قوام به په دې باندې لکه دا قوام د لپاره د مثال ذکر کړي ولا ان تقطب شکر برك مفصحا فلسان حالي بالشکایت ان تقوم وی کچرته ما استاد احساناتو دا شکریه ما بیان ولا شوله په فصاحت سره نو زما د حال دا جبا دا ډیر زیات په شکایت سره وایو کړه. مطلب دا کنه چې تا د شاعر وای د خپل محبوب ته وای یا بچاته وای کار څه وای تا زما سره بد ډیر زیات کړی خدای را سره کم کړی او بد را سره ډیر کړی خپل راته یو سوي او په کیرا سره بل څه نو کما ستاره احسانات او شکریا دا کوله په خپل انداز سره نو زما دا حالت نه دې ته وګدا به ډیر خپل انداز سره دا بیان کی نو حالات خو بیانول نشي کولای. نو دا اوس دا حالت د مشبہ وګرځول دا خپل جبه د مشبہ به وګرځول دا مشبہ د جبه لپاره د نه دا د انسان د متکلم د لپاره دا جبه چې نه دا لازم پوه شئ. نو د خپل حالت تشبیه ورکړه دا خپل دغه بیانول دا وګورئ دغه وکما فی قول الاخر لکه دبل درې مخکې سبق د پاره چې استعاره تخیلیه او استعاره مغنیه پکې راغلي نو دا غیر لپاره دویم مثال ده شعر ده ولا ان تكتب شکر برك مفصحا فلسان حالي بالشکایت ان تقوم ولا ان تکتو کچرت ما ویل شوی نه تقاید معنا خبرې کول کچرت ما ویل شوی بیان ولا مشوي سو بشکر برک استاد نه کې هغه شکر می ویل شوی مفصحا فصاحت سرا فصیح انداز سرا فلسان حالي بالشکایت ان تقوم نو زما د حال دا جواب په شکایت سره ډیر زیاته وایون کیدا وذل شبه الحال بانسان متكلم في الدلاله على المقصود
وې دلته کې د حالت تشبیه ورکړل نو حالت به کې مشبہ وګرځو به انسان بداسي انسان سره به انسان متکلم هغه خبرې کوم کې انسان فی الدلاله علی المقصود چې دلالت په مقصود باندې مطلب دا انسان خبرې کوي او دې خبرې کوي چې دا په مقصود باندې دلالت کوي نو دلته کې دا متکلم په کې ذکر نه کو بلکې دا حالت ذکر کو په باندې کو چې تشبیه سره لکه څنګه په جبه سره انسان متکلم چې نو د خپل حالت بیانې نو دغه شان دی بدای کوم د خپل حالت بیانې بلې حال بدري سره خپل حالت بیانې هو استعاره بالکنایه دا استعاره بالکنایه چې دا حالت تشبیه ورکړل د انسان متکلم سره فاثبت لها او ثابت کړی دا د شاعر د حال لپاره اللسان جبا الذي به قوامها چې د دې جبې په ذریعہ سره د انسان قیام دی مضبوطواله یعنی د جبې نه بغیر انسان دا کامل او مکمل نه ای قوام دلاله فی انسان متکلم وهذه الاثبات استعاره تخیلیه او دا اثبات نه استعاره تخیلیه یعنی د مشبہ به غ لازمات دا ثابت ول لري مشبہ د پاره دا حال د پاره جب ذکر کړه نو دا حال خو جب نه خدا تشبیه ورکړه وزاوی ویدل لګي لفظونه چې د ذکر شوی دی په مخکې شعر کې ویدل منیه انشبت اسفارها نو دل لګي دا منیه او اسفار د دې دوانو نه لري حقيقي معنی معلومي دي مجازي معنی نه دي مراد ځکه حقيقي معنی د خپل معنی موجودو کې استعمال له مجازي غواړي ته چې په غیر معنی موجودو کې استعمال شي فعلى هذا بديمان كل من لفظين دوانه لفظونه د اسفار او د منی دا حقیقت مستعمله في معناه الموصول وليس بالكلام مجاز لغوي فبدای کلام کې مجاز لغوي نشي بلکې عقلی د بګینې څه د بل څه د پار ثابتول وزاوی کنه د دې نه بل خبره ما ته وګورئ چې استعاره بالکنایه او استعاره بالتخیلیه دا دوانه فعلونه دي د لفظ اقسام نه دوانه فعلونه دي دوانه د بل سره متلازم دي چې په کوم ځای کې استعاره تخیلیه وي الګ به استعاره مبنیه وي په کوم ځای کې استعاره مبنیه الګ به استعاره تخیلیه وي د سینې شک کېره چې به دې کې استعاره تخیلیه او پای کې مبنیه نه دغه مبنیه وي د چې په دې کې د اوسې د بل سره تشبیه ورکړل شي او د دې دا مشبہ به لوازمات ثابت شوی دي لپاره دې دوه خبرې په استعاره په تعریف کړي او سیدا فرق دی پکې چې دا ثابت ول د لوازمات او د مشبہ به د مشبہ د لپاره دا استعاره تخیلیه ده او دا تشبیه ورکول کنایه ده نور باندې یوځای به خوښ وي والاستعاره بالکنایه والاستعاره التخیلیه استعاره بالکنایه استعاره تخیلیه فعلان دا باندې فعلون دي من افعال المتکلم افعال المتکلم دي ولې د متکلم افعال دي ځکه په استعاره تخیلیه کې دا اثبات یعنی د مشبہ به هغه لوازمات ثابتولې د مشبہ لپاره او په استعاره بالکنایه کې ازمار وی یعنی په پټه باندې دا مشبہ تشبیه ورکول د مشبہ به سره پسلس لګي او دا ازمار او اثبات دا دوانه د متکلم افعال دي په دې باندې پوه شئ متلازمان دی یو بل سره متلازمي مطلب دا چې یو جو بل مخامخاوي دې تخیلیه تو ځکه تخیلیه لپاره واجب دي ان یکون قرینه للمکنیه البته چې دا مخامخا د مکنیه لپاره قرینه وي والمکنیه یجب او مکنیه لپاره واجب دي ان تكون قرینتها تخیلیه البته چې د دې لپاره با دغه وي د قرینه با استعاره تخیلیه همیشه پوه شو مې باندې اوس فهمیت نو قولنا سره اعتراض کوي اعتراض نه جواب ورکړي اعتراض نه جواب دی اعتراض دا چې ته چې استعاره تخیلیه او استعاره مکنیه دا به یو بل سره لازم او ملزوم دي چې یو د بل مخامخ وي زبر ته وخه مده مثالونه چې بری کې بلکې استعاره بالکنایه به پکې دا دغه به پکې دا متخیلیه به پکې او دا به پکې نه به سم مثال له نه اسفار المنیه اغا نکونه د مرغ الشبيهه بالسبوع یا مشابه دي د سره د سبوع سره اهلكت فلان لانکه هلاک کړه نو ګورو ودل کې دا مثال چې کله مونږ وې نو دل کې تخیلیه خو موجوده او مغنیه نه موجوده تخیلیه موجوده ځکه تخیلیه څه ته وایي مشبہ به لوازم نو اسفار المنیه نو دا اسفار د مشبہ به ثابت کړل لري لپاره تخیلیه خدا او مغنیه نه ځکه مغنیه خودي ته وایي چې په دې کې پسلرز لکه د مشبہ تشبیه د سره ورغلی شي او دلته خو هغه مشبہ به ذکر کړه سبوع ذکر کړه لري واښو مې باندې سبوع ذکر کړه لري
نو ته وایي چې په کوم ځای کې استعاره تخیلیه هلته و مبنیه او چې په کوم ځای کې مبنیه نو هلته کې بسې تخیلیه را بدی مثال کې تخیلیه ده او مبنیه پکې نو جواب دا دی چې ضرورت نه د استعاره تخیلیه ده او نه مبنیه ده. نو موږ چې د اسفار ذکر کړی نو بیا موږ د دې نه مخکې ته یو بل استعاره نه ویل کنه اې د ویلګي استعاره مرشحه استعاره مطلقه استعاره مجرده. نو مرشحه موږ سویلو چې د چا لپاره د مستعار منه لوازمات ذکر کول د استعاره ترشیحي کنه نو دلته د اسفار د ذکر شوی دی د ترشیحي په تور باندې د ترشیح په تور باندې واښو به معنی ولکه دا خبر دا زره جوړ کړو په دې قران حدیث کې دې مثال نشته دی یو دي نشته دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پوسو کو چې کله تاسو وفات شئ او تاسو نه ورستو با ازواج مطهرات د بستاو نه کومه پتا تاسو به مخکې ومړي نبی محمد صلی الله علیه وسلم فرمایل اسرعكن لحوقا به اطولكن يدا چې پتا تاسو کې برټول نه ضرب ما په هغه زنانه راځي د کوم لاسونه چې وګدري اطولكن يدا چې پتا تاسو کې رټول لاسونه وګدري اوس چې کله محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو هر زنانه خپل لاسونه دی بل سره د خپل کېر د مالو څخه وګدري کړه بل لاسونه وګدري کړه بل لاسونه وګدري او چې کله حضرت زینب رضی الله عنها وفات شوله نو هغه ته پته ولګی چې یا د ید نه مراد خو لکه لاسونه نه دي د ید نه مراد خو نعمت ته چې او سخاوت ته چې کم یو لکه د سخاوت په اعتبار سره د نعمت په اعتبار سره دونه وګدري نه او به ما بس جنن دا به ضرب راځي نو ګورل لک اطول کن یدن دلګ ید ویل د مراد ته نعمت ته او د مشبہ به هغه لازم نه قول وګدواله دا نه مشبہ به لازم دی لپاره ثابت کړل نو څنګه چې دا لګي استعاره ترشیحیه ده دغه شان دی بده اظفار المنیه الشبیهه بسبوع بدیکم استعاره ترشیحیه ده لکه پوه شو ویلی باندې فمثل قولنا اظفار المنیه نكنا د مرغ نكنا هغه مشابه دي د سبوع سره اهلکت فبلانګه هلاکو یکون ترشیحا للتشبیه ودا ترشیح ده ترشیح څه ته ویلږي دا مستعار منه ملازم ذکر کول ملازم لازمات ذکر کول مناسبات ذکر کول خاجي يكون درشان للتشبيه كما ان اطول كنا لغسنج اطول كنا نه په قول صلی الله علیه وسلم اسرع كنا لحوقا بي چې پتا سو کې بعد ټول نظر لاحقي با په وسکیږي به زما سره زما په ورستو ضرب امري اطول كنا يدن چې پتا سو کې د ټول نه ولاسونه وګدري نو دلګه ید ویلره اي نعمت مراد سره نعمت او دلګه د دې ید لپاره مشبہ به دغه مدا ید نه دا مشبہ به او د دې هغه مناسب ذکر کړل چې هغه ټول له وګدواله دا ترشیح للمجاز ودا ترشیح د څنګه دا لګي ترشیح دا شان دی الله خذ هذا نه بس داوني سبق دغه پورې دا خبره ختم اوس دی وی ولكن تفسير الاستعاره بالكنايه بما ذكره المصنف چې مصنف رحمت الله علیه چې د استعاره مکنیه کم تعریف کړی دی استعاره بالکنایه کم تعریف کړی دی نو دا وې د سلفو د خبرې نه چرند دغه صحیح د سلفو نه نقل شوی او نه بری یو بل مناسبت د لوګشت انداشته ځکه سلفو چې د استعاره تعریف ذکر کړی دی ناغه دا وې چې بدی کې بعد سر نه اړو ذکر د مستعار کیږي نو د مستعار تصریح به بګینه کولای کیږي بلکې د مستعار سره چې کوم لازم دی هغه لازم به بګی ذکر کیږي چې د دې وجنه دا دلالت وکي په دغه باندې بداو باندې په لوازمات باندې د لوازمات د دې وجنه په مستعار باندې دلالت وکړي په دې کې بلاغت چې دا پکې سیوای ری باندې پوښوي نو دا مثال چې دی دا ادل منیه انشبت اسفارها په دې کې مستعار دا چې دا سبوع دی او د تصریح نه نقل شوی مستعار منه حیوان دی او مستعار له منیه له نو صرف د منیه ذکر پکې شوی دی او نور پکې سبوع د دې ذکر پکې نه شوی لکه څنګه چې موږ تشبیه ورکو چې لکه اسد چې دا په شان د رجل شجاع دی رجل شجاع دا په شان د اسد دی خو لکه اسد ټکه به موږ ذکر کوو نو پوه شئ لكن تفسير الاستعاره بالكنايه لكن تفسير الاستعاره بالكنايه بما ذكره المصنف چې مصنف دا ذکر کړه کنه چې دا ته ویلېږي چې پرې کې دا تشبیه دا فضلت لګي دا ور کړی کنه مشبہ فضل کې دا مشبہ تشبیه د څه سره ور کړی دا مشبہ به سره لا مستند له في كلام السلف واذا دغه پر سند نشته مطلب دا چې سلف اقوالو کې دا نه نقل شي
ولا هو مبني على مناسبه لغويه او ندا مبني به مناسبه لغوي باندې ومعناه الماخوذ من كلام المصنف من كلام السلف هغه معنی د استعاره بالکنایه چې ماخوذ د کلام د سلفنا هغه دا الا يصرح بذكر المستعار چې د سره به اړو تسرینی شی په ذکر د مستعار باندې یعنی هغه اسم کب چې مشبه به دی مستعار دی په نفس د موصوف کې نو بری کې به د اصل ناړو تشبیه وکړل شي ویني واو شو به معنی نو والا يصرح چې تسلیب نه کړل شي په ذکر د مستعار باندې بل يذكر رديفه ولازمه الدال عليه بلکې د دغه مستعار هغه لازم او مناسب به ذکر کړل شي چې دا دلالت کوي په دې باندې واو شو به معنی فالمقصود بقولنا انه زمون د قول مقصود اسفار المنيه چې موږ اسفار المنيه دا استعاره سبوع دا استعاره سبوع د منيه لپاره یعنی دلته کې دا سبوع چې د دې د لفظ مستعار د منيه لپاره خو په دې کې دا سبوع چې د ذکر شوی نه دی اسفار المنيه د مرګ د لپاره نکونه نو د مرګ د لپاره نکونه غوډل کې د دې مرګ ته تشبيه ور کوي د سبوع سره درنده سره خو د درنده لفظ پکې نه ذکر کړي بلکې د درنده د سبوع دغه ذکر کړی دي لوازمات ذکر کړی دي او شو ویني معنی لکه څنګه چې موږ استعاره الاسد للرجل الشجاع لکه څنګه چې موږ رايت اسدا نو دلته دا اسد موږ مستعار واغستو د رجل شجاع د پاره او د رجل شجاع ذکر پکې نه کړل دغه ذکر پکې نه کړل د منظری او دلته دا منظری ذکر پکې نه شوی بلکې رجل شجاع ته مراد ده الا ان لم نصرح لیکن منګه چې نه دا تصریح نه کړې په دې کړه مستعار باندې یعنی په سوا باندې بل اقتصرنا علی ذکر لازمی بلکې موږ اکتفا کړی دا په ذکر د لازم د منجا اسباب دي لینتقل منه الى المقصود چې د دینه زین منتقل شي د اسباب د لوازماتنا ذکر دغه منتقل شي ساته د مستعار کا سبو ته کما وشان الکنایه لکه څنګه چې د کنایه دا حالت ته چې په کنایه کې یو څه تصریح پکې نه کړل شي بلکې یو د څه ذکر شي چې راغینا په غیر موصول او چې دا مراد فالمستعار ولس سبوع ويدل کې په دې مثال کې اسفار المنیه دي کې په اسفار المنیه دي کې اسفار المنیه په دې کې مستعار لفظ سبوع ده الغیر المصرح به چې باغې باندې تصریح نه کړل شي والمستعار منه حيوان المفترس مستعار منه چې دا حیوان مفترس دی هغه حیوان چې شلون کې والمستعار له والمنیه او مستعار له چې دا منیه ده لکه به خبره باندې پوه شوي وس علامه کشاف رحمت الله علیه وای چې دا دغه چې د مستعار نه ذکر کول او د مستعار غ لازمات او د دې غ مناسبات ذکر کول چې دا دلالت وکي په مستعار باندې نو دا ابلغ طریقه ده دا بلیغ دی لیک بلاغت سیوا ده قال صاحب الكشاف ان من اسرار البلاغه الى اسرار البلاغه ولطائف هذه اللطائف نداري ان يسكتوا چې ساکت شي چپ شي دا بلاغه عن ذکر الشيء المستعار دا مستعار لفظ ذکر کولونه ثم يرمزوا اليه بیا پټ اشاره وکي پټ اشاره وکي دي ته په ذکر کول دي سره من لوازمه ورواده د دې هغه لازم او مناسب ذکر کولنا فينبه بذلك الرمز على مكانه نو دقه اشاره دلالت کوي تنبيه کوي د دې په ځای باندې لکه ویلګي شجاع يفترس اقرانه چې بلانکې د سي زورور دي او د شجاع دي بهادر دي يفترس اقرانه چې خپل امزول لرا چې دنه دا شلي یا خپل سټونو لرا چې دنه دا شلي نو دلته شجاع نه مراد چې دنه دا هغه رجل دغه سرمه منظره د منظري هغه صفات ذکر کړل چې دې لکه زکه دا شلول او دا سیرول او دا خو د منظرو کار دی ویږي ونی نو منظره نه ذکر کړه بلکې د منظري هغه لوازم او مراسم ذکر کړل خو شو ففيه تنبيه نو پدې کې تنبيه على ان شجاع اسد چې شجاع ویل د مراد شجاع نه بلکې مراد سوره هذا كلامه ودا كلامه وهو سريع ودا سريع في ان المستعار هو اسم المشبه به دلته کې مستعار هغه اسم د مشبه به دی یعنی چا سره چې تشبيه ورکړل شي د اسد سره تشبيه ورکړل شي دا کنه المتروك صريحا چې هغه پر خودل شوی دی صراحتا یعنی په لفظ کې صراحتا اسد نه نشته المرموز الیه او چې دې ته اشاره کړل شوی دا په ذکر د لوازمات سره وسيجيء الكلام على ما ذكر السقاقي او د دې چې امام سقاقي دا کوم خبره ذکر کړی دا د دې نور تفصیل هم تاسو ته ان شاء الله مخکې براشي لکه باندې پوه شئ
نن سبق کې خو یو د استعاره تخیلیه او استعاره مبنیه لپاره به مثال ذکر کو چې ان تقت بالشکر برک مفصحا فلسان حالي بالشکایت ان تقو نو دلګي د حالت تشبیه ور کړل د حالت مشبہ وګرځو د انسان متکلم سره لکه څنګه چې لکه د انسان جواب خپل حالت باندې دلالت کوي دغه شانتي د انسان هغه حالت چې هم دلالت کوي او بیا یو د کا چې د استعاره تخیلیه او مکانیه دوانه یو بل سره لازم او ملزوم دي او دوانه جنده معنوي سوزول دي د افعال متکلم دي خوښ بیا به اعتراض جواب وشو چې لکه څنګه دا دوانه یو بل سره لازم دي اسفار المنيه الشبيهه بالسبوع اهلكت بفلان دا استعاره تخیلیه دا استعاره مبنیه نه دا نه استعاره تخیلیه نه مبنیه بلکې دا ترشحیه او دغه په تایید پر مثال ذکر خوښ بیا د مصنف رحمت الله علیه دا قول و اذا سلفنا نه نقل دغه صرف دا وایي چې بری کې بر سره د مستعار هغه تذکره به شوی نه بلکې د هغه لوازم او روادف دا به هغه لپاره استعمال شي خوښ به معنی یاد بشي واړو شامه